أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دی جنب الباب آیات کے برد شرک فی المحبتی حاصل بدئی دیر انسانانو دعوه کړ چې مړه موږ د الله سره مینا د الله سره مینا الله چې کوم سره د الله سره مینا ساتي یا ساتي دا بر محمد صلی الله علیه وسلم خبره مني داغه تابعداري شنو کړل د الله مینا قل ما نو ان کنتم تحبون الله کتاس مینا کوي د الله سره فتبعوني اسما خبره ومني د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې سل فیدی عالم راجمه کړي الفوائد المئة في اتباع النبي المجتبى سل فیدی په اتباع دا نبی کې چې الله ځان لغوره کړي سل فیدو کې یو پیدا دار د الله مینا د الله مینا په قران راځي په ذکر باندې راځي په مانځ باندې راځي د الله په نومونو باندې راځي الله له وخت پر کول باندې راځي دا خپل سره د الله په وړاندې دی او قیدی په شامل تړل غوندې راځي د الله د یو سره بناستا د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري باندې راځي د الله لپاره د خلکو سره ورانه جوړه مونږ کول باندې خاص کر کارونه چې مخکې يحب ذکرې امانت کې لحاظ وعده کې پابندي دروغ نه ځان ساتل دی له ویل شاګه اسباب چې د الله مینه پیراځي چارلا سے مشهور امام نصفی لیکلی آیات کې رد ده پاک انسانانو باندې چې قول او عمل جدا دي یو سره دعوه کوي چې ما د الله سره مینه ده په دې شکل له شګوري عمل له شګوري د سنت نه خلاف د قران نه خلاف دا دروژن دي ابن کثیر وایي آیات حاکم ده په واره دا غچا کی چې د الله د نبی دعوی کړی دا د مینې کداغه تابعداري وکړه د الله مینه دا کینې درو شربینه وای چې کوم انسان مجلس کې چغي وای لا سنت په چې موږ باندې جذبه رااله دا نه الله پیژنو د الله مینه پیژني د آیت په تشریح کې قاضي امام قرطبي چې شیرونه راوړي وتصل اله وانت تسحر حبه حصل عمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لا تعته ان المحب لمن يحب مطيع ویمړه ظاهری د الله نه پرمانی کې او خلق له وی چې الله سره ډیره مینا ده جل جلاله د نبی صلی الله علیه وسلم نمشيات کې صلی الله لیکن ناسا ولاړه معاملات شکل جامع وعده غم خادي ټول د قران او سنت نه خلاف تعجب پدې مینا باندې لو كان حبك صادقا لا تعته کستا مینا د الله رسول سره نږدې وي یقیني وي هغه خبره به منلې ان المحب لمن يحب مطيع سوجي چا سره مینا ساتي داغه به اره خبره مني مینا الله سره څه کوي د نبی تابعداري وکړي اوس جواب د سوال د نبی تابعداري کې څه پیدا راځي يحببكم الله يخبط اوصل الله منه کی ويغفر لكم ذنوبكم ساسغناون بالله معاف کی فعل مضارع مجزوم څخه جواب د امر دی الله بر سره مينو کی د الله نه مینه څه علامه ده عبد الله بن مسعود لوي چوي دي ومړ آشنا موږ څنګه معلومه چې الله موږ سره مینه شته او کنيشتا عجیب جواب هغه وکي و پنظر محبتك الى القران قران سره دې مینه وګوره که قران سره دې مینه د الله سره مینه راغو قران سره دې مینه نه د الله نشتا د اثر الله جاری وین جواب اې د شپې تهجد کول چې کله تهجد وکړو د الله نه دعا وکړه یا الله زما مشکل حل کا پاغه مینه باندې چې تاسو سره ده اتا شبیر دې شو وایا چې کوم مینه ما تاسو سره یا الله اډې روکیا راکځوا وکله ما سره مینه نوې څه به تهجد نه ویره اوچت کړي خو چې کله تهجد راو اوچت کړم د الله ما سره مینه ده تاسو ګورئ چې موږ اوچتي کو کنه
قانونداري چې څوک چا سره مینه ساتي درېمګړی سړی چې مجلس راځي څومره دا قیدی د شپې د الله سره خبره پکار ده خاص کر به د رمضان کې تقریبا دا ورځ زموږ نیمه وتا نه وښنیم شاوخ زموږ وخت پاتې لري کله کبړ انسان وای د شپې تهجد د ورځې د قران تلاوت درسونه ذکر حلال تجارت گاونډي سره احسان دا یو چانس دی غافل انسان نه باسي تیریږي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي جبريل ویل چې کوم انسان باندې رمضان تیر شو دله بکنهونه شو الله لري برباد کړي و ما ویل امين اصلا چې الله مرګیر نه کی دغه قوبونه مبونه پرېدا دروغ پرېدا خیانتونه به پرېدا خالص الله لدا ورکا دا د الله د مناجات میاشتا نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو وی لنګونه وتړای سلف صالحین چې کله د شپې وته کېدنو شړل وای چاته پښتنو کې چولې شاړې وی د الله نوم جدا کېږي 2 غنټې 3 غنټې اوس د دې غموړي چر تراوی اتر کاته او شل لکاته شل لکات والا وای ز په مناظره کوم نتیجه دای 12 منټو کې شل لکاته وکي مړه 10 رقم شل لکاته تراوی خو صحابه د شي کړي چې کله به دوی اخره سلام وګرځو د کور والا په پېښنه وسی جمعات راولېګو ته وکړه شل لکاته په کیفیت ما تکوا مدیرش کوا ما سرویخ کوا صرف هم داشلو کو لیکن چې پېښنه ته په جمعات راولې ته خو شل دقیقو کې ہوږي شل ثانیو کې بعض احمقان لا په پوښتنه باندې چات کې موږ مناظرې له تیار دیلا موږ یې اتم راغلي شلم راغلي شپږ دیر شم راغلي سلويخ تم راغلي په ټول عمل کوي کچا ته کول زموږ مسلمان ورو کچا شل کول زموږ مسلمان ورو کچا شپږ دیر کول زموږ مسلمان ورو کچا سلويخ کول زموږ مسلمان ورو او ته تکرشه چې دی رمضان کې د دې بیگانه سلويخ سره لا وتاړي حدیث کې راځي موتا او مشکات کې چې اتر رکعات نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ایول رکعات نماز اتواله نبی نه کو درلس درې ویتر واته تراوی قیام الليل لفظ تراوی اول په حدیث کې شته نه نور چې په دې اړیو باندې چې عمل وکي په کته طریقه باندې وکړو هیڅ به چا سره جنجال ونکي شل راتو والو سره اتو والا سره نه کوي اته دي شل والا بدعتين نه وای سلويک د شپږ د شواله نه شپږ د سلويک والا په کومه طریقه باندې تارکه تمامېږي ګنټي ور باندې ولګوا ته خو هغه د ابن کثیر په هغه بدايه باندې عمل وکا تراویح کا بدی کیفیت باندې اشاره په شمه تاب سره وړي نه به وګورو چې څوک ستارت کوي مو خو بشل دقیقو یار سره آتاو یاره دا مولا صاحب ډېر قوي دي مخکې ما خصن مونږ کو ام یو کیفیت به چې تراوله شو بل کیفیت ویترو چې زو بیا پکې سوالو اې دې دا منځ دا پر یو چاله کو دا بل چاله کو دا بل چاله حدیث کې راځي ډېر کړ دې انسان مونږ کې دا مونږ په دمای لعنت وي به دا مونږ دلته راکې نو په کته طریقه چې رکوع به برابرې سجده به برابرې اطمینان پکې اذکار پکې مزیدار تلاوت پکې وشي چې په هر طریقه باندې چې عملو کې اعظم مسلمان ور دي کڅو پاتو باندې کوي کڅو کې پښل باندې کڅو پښپک دیش باندې کڅو په سلويخ تو باندې نو وی ویلي چې الله تعالی سره مینه وکي قیام الليل د الله د مینه علامه ده والله غفور الله بخون کې رحیم به حرم ربان ترغیب اطاعت الله او الله رسول الله قران او سنت بمنه قل دي خلق لوا خبره منه د الله او رسول او د الله د رسول فین تولوا کما مخواړون فین الله لا يحب الكافرين الله اچرته مینه نه کوي کافر سره دلیل په دې چې د قران او سنت نه مخاړول سره ګوره د ایمان نه خلاصي ورو ساعت کې رد په نسواراو په دې طریقه باندې دی وی چې ګوره عیسی د الله بچی پلار نشتا الله یې مړ د امازان له انتخاب کړي آدم علی السلام خو مور پلار نشتا دا نبی دی نوح نبی دی آدم علی السلام نبی دی ابراهیم د عمران نبی له نبی حیثیت ورکا ان الله اصطفى یقینا الله تعالی غوړه کړی آدم علی السلام او نوح علی السلام د ابراهیم آل د عمران العالمین پر مخلوقا
آدم علیہ السلام پلار وګرځو نبی مکلم نبی ر خبر وسره شوی نوح دویم پلار دی ابراهيم عليه السلام امام الانبیاء ذریته پدې شان چې اولاد ده باز دوی د باز نورو یا ذریته آل د عمران د ابراهيم عليه السلام بچیان هغه د نوح عليه السلام د آدم عليه السلام والله سميع عليم والله ورپېره ورسات کې بلد نسوارا و چې عیسی د الله بچی دی آیات کې الله پیرا دکو درت حاصل داري اے انسانانو اے نسواراو ستاسو نه د عمران مورو کزا اغه نظر کړو د توحید د خدمت د بارک مال الله بچی راکې زبر توحید خدمت د پاره دا وقف کوم نعمت توحید د پاره نظر کې او تاسو شرک وي دا څه عجیب خلک دي دا ولې د خپل نه مخالفت کوي اس قالت چکر ویلې کړي د عمران ربي يا رب سما اني نظرت يقينا ما نظر کړي لکه تعالی ما فی بطني هغه چې ما په خېټه کې د عذاب د کار د دنیا نه نظر عبادت دې په دین کې دا کار کېدو محرم معنا آزاد د دنیا د کار نه خالص دین له وقفه ایواز په دې کار نه کې چې موږ عمل کوو ير روشه مونی ولا د قران درسونه مو کړل تهجد مو کړل قیام الليل مو کړل نه الله اذا چې کوي دې سره دعا کوي چې الله وسي قبول کا قبولیت دعا وکړي عمل آسان دی او قبولیت ډېر ګران دی فتقبل مني قبول غزمانه توحید د خدمت د پاره وسیله انك انت السميع العليم یقینا انت اوره او پوي تعالی زکه وجته اوره کله چې ای بچی راوړا جلیوا یو ارمان ذکر کې د امتیاز فلما وزات حال الله شکر اوسه غولا غیلا قالت ربي ندي ولي اي رب سما اني وزات يقينا ما قوسه غولا ونسا جلی خو جماعت خدمت دمر نشي کولای مفسرین ذکر کوي دینه به ډیر اوچت خلک پیدا شو والله اعلم بما وزات دې ته ویل شي خالي الهي دا د الله خبره ده الله په دې په اسمانه چې دی وسېګو یادانې دي مریم د مور خبره ده الله په دې بما په اسمانه چې ما سي غولې متکلم څه غره ده وليس الذكر كالانثى نه د نارینه چې تا غوښتلې په شان د زنانه چې کوم درکړې شو تا چې کوم له غوښتلې اته دې غوندې نه اړې قیمتي دي دویم امتیازي الف لام بدی کا حدیث غورا واني سميتها مانن کې خذ لنا مریم دا من عابده خادمه قران هیڅ چرته د جنوم نه راوړي د دې راوړي مفسرین وجه بیان وجه داله چې دې باندې تحمت الله دا غره پاکه خزله اسیو مریم شربنی لیکري پای دنیا کې الله د نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راجمه کې حدیث کې مرাজি څومره لوی افتخار دی دا دواړه الله محمد صلی الله علیه وسلم په نکاح کې خدیجه را ماریا را حفصه را عائشه را ام حبیبه را ام سلمہ را زینب را میمونه را صفیه را جویریه را مریم بمشي او د قشان اشیاء بمشي واني اعيذها يقينا زپنین سم دلړه پتا باندې او د اولاد لا من الشیطان الرجیم دا هغه شیطان نه چې کوم رټلې شوی حدیث کې راځي هر معصوم چې پیدا کیږي کې فکر مو आवाज کوي شیطان چی مریم د دې بچي عیسی الله دې نه بچ کړی دي چا ویل دغه مراد دعوت شیطان دې قبول کړي به سره کافر شو دا ظاهر د حدیث خلاف معنا ده آیات باندې به سوال دی چې مریم او عیسی خود نبی صلی الله علیه وسلم اوچت شونو جواب داري دا فضیلت جزئی دی لکه څنګه چې دا دواړه د شیطان نه بچ دي د قشا محمد صلی الله علیه وسلم الله بچ کړي ام اوچت
وس الله ماته قبول کړه زګه فتقبل ویلی وو فتقبل انه پس قبول کړ دې رب د دې په قبول اولو ک باندې بقبول حسن الله ته راضي شو وان بتا هرانو یې کړه دا پارول اولو حسنن کې سبان دې څنګه کړه ورس کې ورشلو یې لکه کال عجیب قدرت د الله دریم اخلاق الله عجیب اخلاق ورکړه دریم اندامونه برابر و وکفلا پرورش وکړي دي زکریا علیہ السلام دې تر خاوندو ورس برا شي خلکو جنجال وکړو دې زکریا علیہ السلام چې جوړم څنګه ته تروز ما سره نکاح کړه نور ملګری چې مونږ وړو زګر اسمو د امام لور د مونږه خدمت کوو بس یو قران داسې بوکو دا ارچا قلم چې نه قدرت یې پورته وبو کې روان شو بس دا به وړي عام سره ورسره شي اوس د مریم کرامت کلمہ دخل علیها شکر زکریا علیہ السلام داخل شو بری مریم المحراب محراب دا معنی زیات جګړې د نفس سره جګړه کېږي د ابلیس سره تا د عمر ابن عبدالعزيز په وخت کې به جوړ شو مخکې نه و ډیر لوی جوړول مې دې په کار دي امام سیوطی به دې باره کې کتاب لیکل شوی بدعت ته مصنف عبد الرزاق ابن ابي شيبه دې معمولی غونې جوړ کړي خلکو له پته ولې چې دا قبله ده نو وجدا انده مندبه کې دې سره اس کن ناشنا رزق دوړي میوه پښې کې دې په وړي کې قال دوی ویل یا مریم ان لك هذا داتار د کم ځان راځي نو قالت اغي ویلي هو من عند الله اذا الله دقوانا نکان همیشه په الله نظر کوي د شنو چې مردا اسما چاله کیدا زما تجارت دې زما تعلق دې زما استعداد دې من عند الله الله راځي دار دې کرامت اولیاء حق دې کنه هیڅ څه دې انکار نه کوي چا چې دین انکار وکړي یاد ساده سره قرآن نه به منکر دی کرامت په لغت کې ویل شي عزت لا اصطلاح کې د ولی الله نه شناشنا کارون الله صادر کی لیکن دا یاد ساتي کرامت ګوره د ولی په اختیار کې نه لکه دا لیکل چې د کلام په اختیار کې نه دي ته خو ځوا لیکل کوي به د دې کرامت پټواله په دې ولی باندې پکار دل ک زنانه باندې چې هیڅ درش دې پټواله پکاري مولا لقاری به لیکلي دي الاستقامت بالدين خير من الف کرامات دین باندې شکر پات شي دا بهتر دی د زرو کرامتونو نه کې دې شاکر وخت کې خاتمه غړ وړي شي امام شافعي مولانا نقل لي دوکنه شي پاګه چا باندې چې باوا باندې الوسي په درې باندې روان دي ور لاس کې نیولې چې دا الله ولي دی بلکې د عمل په قران او سنت باندې وته شي د دې سره برابر دی او کنه که برابر او په هدا ولي دی کني به ګوره دا فاسق دی استدراج کړي شیخ عبد القادر جیلانی لیکي کرامت دا مطلب نه دی چې یو سړی د الله حق یو چاله ورکی یو سړی د الله ولي دی ته اوس ورزره خبر لا خاور دا غره اورل کې شیغان چې د حسین د خبر نه راوړي مال غره خبر نه راوړه الته توافونه کوا الته شمل کوا داغه بناو مای نظرانه کوا اغل دا تمسات شمال بچی را کا مال عزت را کا نه دا کارون والا څوک دی یو الله د الله حق چې کله یو سره راوړي مخلوق بیا ورکی نو شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي دا خدای به عزت دی وکړه خدا خبره مسریات ساتي کرامت د اولیاء حق دی خو ولی چاله ویل شي ان اولیاء الا المتقون الوسی رول معنی کې لیکي للمجذوبون ولا المجانون د الله اولیاء نه دي مگر تقوا والا هغه انسانان نه دي چې هغه لیونین دي هغه انسانان نه دي چې کمیسو پرتګي استله په کلونو باندې بالکل موږ نه کوي یره ودا د الله ډیر لوی ولی دی مخله شګوره تکتوري فاسق فاجر دا د الله دشمن دی دا شرط د الله ولی دی د الله ولی څوک دی قران کې الله فرمایي الذين امنوا وكانوا يتقون
هغه انسانان چې ایمان راوړي په عقیده توحید 40 غنټې قرآن او سنت د قانون لاندې اوسېږي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې خپل شکل د قرآن او سنت د شکل برابر جوړ کړي، د الله لپاره جوړي، د الله لپاره ورانه دا خپل شباب د الله په ذکر آباد ساتي، الله رضان نږدې کوي، د خیر کارون لوړاندې کیږي، د فتنو نه ځان لري کوي، خوراک او څښاک لري تمایل نه کوي، د الله په دین باندې شغل سکیږي لکه پړانګ وزمای. یاد ساته کوشش کی چې عمل پټو کی ته کرامت هو ته خو بیا هم کرامت د انګورانو کرامت دا مقصد نه چې وسمږ بدنه غوښتنه کوو چې نه ته وسمږ له بچی راکا ته مولا دارا کو دا په خپل الله له محتاج دی. ان الله يرزق الله رزق ورکې چاله چې غواړي بغیر د حساب نه. هنالک بدی چې کی دعا وکړه زکریا علیہ السلام د خپل لمنا باز خلک کوئی کنه ګوره دربار له ورشي دعا به قبليږي. زکریا علیہ السلام راغی د مریم دربار لا جواب دا سی ویلي کې هنالک دا معنا من سما د دې وجه زب معنا نه نشتا. دیم قول لري چې اصل کې دا کور خو دې زکریا مریم نه دا خو زکریا علیہ السلام دی اپری دربار کې را دغه بچیانو تقریبا د یو شل کلو په عمر شاوخه وی ویل یا رب دی مریم لدی به موسم میوه ورکړي دی په دې باندې قادر او یقیني مالم به وخت بچی را کولې شي بچی را قال ربي وی ویل یا رب زما حبل را کمال را من لدن صادقانا بچی طیبه مزیدار انک سميع الدعاء زکاتان غواړم زکات اوریدونکو د دعای بچی چې دنه نو بس الله نه غواړي دا نه چې مړ پلاني دربار لا ورشه مال بچیرا تر هغه په نامه نظرانه وکی نه د بچو ورکول والا ذات اخستل والا ذات یواز الله دی. بچیا چې الله نه غواړي طيب بچي به غواړي مزیدار اسی منو غواړي فاسق فاجر ورسا کی دعا قبولیت فنادته پس आवाज ورکې دی زکریا علیہ السلام لملائکه او هو قائم حال دا شی ولاړو یصلی فی المحراب منځ کو دی محراب کې خاص عبادت خانه دی واجب نقطه معلومه شو کله چې بچیانه کې نو الله سره تعلق قائم کا منځونه کا چې الله مالا بچیرا شاواز ورکه اوس تفسیر دنه دا ان الله یقینا الله تعالی زیر در کوي په یحیی باندې یحیی کې معنا د حیات دین براش باندې مصدقا تصدیق کون کړي په کلمه باندې من الله د الله دخوانا الله ورته یکون شاء هغه وشي یا توحید کلمه به خلق له تشریک وسیدنا معنا مشر بیا او بن بیا د کزنا حسور دامنا وہی شہوانی مردی دائر سے پورا رہا لیکن میلان بھی زنانو لنی بلکہ بدبانی بدن غالبی ری بدا مقصد نہیں چنا مرد نا مرد مانا خود نقصان دا چی بچی نکی گی دا خو بید نبی بشان کی ناروا عمل دے نور مانا گانے معلوم اکڑی ونبی بی من الصالحین او دنیکانونا سکر دسی طیب بچے غفتے وسنه یو تعجب وکي چې تم کله د چا پیدا شنو نور لالچ کشي یا الله مال بسنګ بچي کزمه بډای دا زین سپینګری الله جواب کو ته باندې کیفیت معنی زبې درکم قدرت الله خو ممنینو قال ربي رب لفظ کی اشاره ده وشریلا عبد الله بن عباس فرمایي کله چې انسان دعا غواړي دی په اول کې لفظ رب راشي الله خامخا قبلي اسما ربا یا رب جبريل قال ربي نو ویری یا رب زما ان يكون لي غلام څنګه زما لپاره شي بچي وقت بلغني او حال دا چې رسیدل مال بډا ته وو دا که زما چې اخرون د شندا قرطبي لیکلي
چې کله زنانه د 50 کلو نواوړي دای پرې بچدان کې قسم برودت پیدا شي یخني به بچی نه راوړي دا د نبی رسول کلو په عمر باندې الله ورته بچي ورکړي عجیب قدرت قال اغو ویلی كذلك منا انت كذلك دا خبر دې مبتدا پټ تبنداسي الله يفعل ما يشاء الله کوي چې غواړي ستاره بچی بارکه الله په سره کړی چې دار کیږي بس کیږي بوس دوی ویل نخي عثمان وخا نور یې مینه پیدا شو قال ربي وی ویلی یا رب سمائی جل آیت نو کر زو مال نخا قال غویلی نخی دادا چی اللہ تکلم الناس تب خبر نکی دخل کو سرا دریش پی اللہ رمزن مگر پور اشارہ دی پا دن کی بدا عادت ہو چندش حالات کی پی اشارو خبری کولی دویم وی گنگ شو لیکن دا تفسیر کمزور ہے دی دریم بھی پیدے خبر دا خوش من دن کی مشتبی پیدے منع گئی یو کار بل کوا واذكر ربك یاد کدا رب دې کثیرن زیات او تسبیح بیان وا ما خام ول ابکار او سار کې ذکر کثیر سره ویل شي شیخ الاسلام ابن قیم لګي چې عقیده د توحید دی او د نبی تابعداري د دعا اخلاص پکې دی درې دا درې کار چې کله راځي مشي ایله ویل چې ذکر کثیر سارو ما خام تسبیح ولي ویلي ما خام کې مخړې او سار کې نو تسبیح لفظ کې اشاره دی چې الله د هر قسم نقصان نه پاک دی د کمال ټول صفاتونه الله لري اوچت عالم اوچت قدرت والا دی هغه ورس آیتونه کې رد کوي په سوارو باندې په ذکر د عبادت د عیسی علیه السلام چې اي خلکو عیسی علیه السلام 15 طریقو کې الله له محتاج دی سمو خیال له چې څوک محتاج هغه الہ جوړې دی شي نه وایس قالت الملائکه شکل ویلې ملائکه یا مریم الهام وکي څوک دا نه وي واخونه علماء پر باندې کلام کړي دي د شي आवाज ورته وکي لکه څنګه چې موسی مور کړو عليه السلام ان الله صفاکی یقینا الله غره کړی او به بچ کړی او به غره کړی علی نساء العالمین د مخلوق باندې زنانو باندې چې کمال ته موجود دي غره کړی پاک کړی معنا د جنانه غره کړی پرې کلمه غره کړی پرې عیسی باندې یتا کې دند ویلي مریم په ټول غره نه ده حدیث کې راځي عائشہ اسیا غره ده کله وی خدیجه غره ده کله وی فاطمه کله وی عائشہ دلته کې علی نساء العالمین مراد اق عالمین دي چې کومه وخت کې موجود وو ورسات کې الله اوس بیان دیو قانون کوي چې کله خو الله نعمت درکې شکرون الله له واسه عاجزی کوا یا مریم عاجزی کوا لربک دې خپل رب لدی سجدی کوا رکوع کوا مار راکین درکو کوونکو سلام اقنتی زړه کې عاجزی کوا الله لا دغه اثر صاحب بدن باندې کار شي سجده کوا رکوع کوا رکوع مخکې بنسبت سره سجده لا خو د مقام کې اشاره د اهتمام د سجده لا مار راکین معنا که اسباب د جمع برابرۍ انت ورسه کنه ورسات کې د نبی صلی الله علیه وسلم صدق حاصل داره د مریم د زګیدو اې دې د کفالت په وخت کې محمد صلی الله علیه وسلم موجودون عجیب تاریخ تاسو ذکر کې اې دې دا خبره معلومه شو چې دا نبی د الله حق نبی دی ځکه دل دا خبره الله کړی او څوک چې حق نبی دا تابعداري پکار در محمد خبره ومني عليه الصلاه والسلام خبره ومني ذالک دا مخکې چې ذکر شو الله خبرونه د غیب لري مونږه وحي کوي لیک تعالی مو دې وحي بیان کړه دلیل پیدا لري وما كنت لديهم تنوي د دوی سره چې وي غرزول اقلامهم دا قلمونه ايوم کم یو د دې په کفالت کې د مریم
وما كنت لديهم تنوي د دې سره يقتسمون چې کله کوله جګړه باسکو یو ویزه وړم زګس بارے کې نه لوردا د نور ویل چې مونږ یو زمونږ د امام لوردا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.